معامله کې سنت طریقې هغه جمع شي هغې ته به ویل کېږي بیا سیرت. اول د سنت طریقو اهمیت انسان زده کړي چې سنت طریقې دا څه ته ویل کېږي او دا څومره اهمیت لري. نو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه چې دا دارالعلوم دیوبند کې 14 کاله فتوا ورکړې ده او دغه شانتي چې کوم دی نو همیشه دپاره یو لوی منصب باندې فایز پاتې شوی دی. فرمایي وایي د تمامو بزرګانو کرامتونه هغه وایي ډېر بهترین څیز دی او لوی څیز دی، لیکن کم یو کرامت کې چې وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت نه وي، یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې نه خلاف یو کس روان دی او د هغه په لاس باندې څه کرامت ښکاره شو، نو وایي دا کرامت نه دی، دا کرامت نه دی، دا بزرګي نه ده، بلکې دا شیطانت دی. دا ځان دپاره چې کوم دی نو یو لاره د پیسو ګټلو یا د عهدې ګټلو هغه پیدا کول دي. کما طریقه کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت نه وي، هغه ډېره ناشنا انسان ته ښکاره شي او ډېرې عجیبې طریقې سره ښکاره شي او د عادت نه خلاف ښکاره کېږي، نو هغه به کرامت او بزرګي نه وي، هغه به شیطانت وي، هغه به د الله تعالی نه لرې کېدل وي. او بیا فرمایي چې بیت الخلا ته په سنت طریقه باندې تلل دا د 1000 رکعاته نفلونه افضل دي، او د دې بیت الخلا ته د تلو نه چې کم انوارات او برکات چې په سنت طریقه انسان لاړ شي هغه پیدا کېږي، هغه وایي د 1000 رکعاته نفله بغیر سنت طریقې نه هغې نه پیدا کېږي. دا څومره اهمه خبره ده. یو انسان بیت الخلا ته په سنت طریقه باندې لاړو، 1000 رکعاته نفلونه افضل ثواب ورته ملاویږي چې خلاف سنت 1000 رکعاته نفل وکړي. او چې یو کس 1000 رکعاته نفل کوي خلاف سنت لګیا وي او بیت الخلا ته په سنت طریقه باندې داخل شو، چې اول غسخ په مخ کې او د داخلېدو نه مخکې د بیت الخلا د داخلېدو دعا وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیا هلته بیت الخلا کې چې داخل شي دننه، نو ستر عورت هغه ټیم کې ښکاره کړي چې کله ځمکې ته قریب شي، خپلو عورتینو ته هغه چې کم دی نو نه ګوري، د ګس لاس استعمال کوي، اوبه ډېرې استعمالوي، صفایي خیال ساتي. او هلته بیا استنجا اول چې کم دی نو په لوټه یا په ټویلټ پیپرو کې، او بیا چې کم دی نو په اوبو ځان صفا کړي، دا سنت طریقه ده. او بیا روزي او بیا چې کم دی دعا ووایي غفرانک الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. دا عمل چې د سنت طریقې مطابق وکړو او خلاف سنت 1000 رکعاته نفل کړی وي، هغه 1000 رکعاته نفل دومره برکات نه لري، انوارات نه لري څومره چې دا سنت طریقه برکات او انوارات لري. سنت طریقې هغه دومره اهمې دي. د دې وجه نه زموږ علما کرام فرمایي چې یو انسان ته یو څیز ډېر زیات خشته دلکش او داسې ښکاره شي چې هغه ورته خوند ورکوي، مزه ورته ورکوي، خو لیکن چې هغې کې سنت طریقه نه وي، ابه شیطانت وي، ابه شیطانت وي، ابه د دنیا یو څیز وي. کم څیز کې چې سنت طریقه موجوده نه ده هغه د الله خوښه نه ده، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم اشرف المخلوقات دی، اعلی د مخلوقاتو دی، افضل د مخلوقاتو دی، د هغه د بدن نوتی طریقه دا افضل او اعلی طریقه ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به الله هغه طریقه ورکوي چې په دنیا کې به د ټولو نه نمبر 1 وي، دنیا کې به د ټولو نه اعلی وي، دنیا کې به د ټولو نه افضل وي. نن خو موږ د انګریز طریقې ته خوشحالېږو، د انګریز په طریقه باندې چې کوم دی نو ګرځېدل، د هغه په طریقه باندې سلام، د هغه په طریقه باندې په خیرالی، د هغه په طریقه باندې خبرې، د هغه په طریقه باندې ځان جوړول، د هغه په طریقه کور کې ژوند تېرول، موږ په دې فخر محسوسوو. فخر خو په قائد د ټول اسلام، په قائد د ټول جهان، په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه په طریقو پکار دی. کم کور کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې راغلې، هغه کور به د اطمینان مرکز وګرځي. کم محله کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې راغلې، هغه محله به د خوشحالو او اطمینان او راحتونو منبع او سرچشمه وګرځي. کم انسان کې
چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې را لې چې څوک ویني د هغې د هدایت ذریعه به وګرځي څوک ویني د هغې د هدایت ذریعه به وګرځي سنت طریقه داسې یو اهم شی دی داسې یو بهترین شی دی چې چا کې سنت طریقه راغله او چې چا نظر په هغه باندې پریوزي الله تعالی به هغه ته هدایت کوي سنت طریقې ډېرې اهمې دي زمونږ په ژوند کې سنت طریقې راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند دا د ټولو نه افضل ژوند دی د هغې طریقې دا د ټولو نه افضلې او بهترینې طریقې دي دی وجه نه د نبی علیه الصلاة والسلام طریقې اختیارول پکار دي